أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. عزیزان گرامی، مونږه د سورت فاتحه چې کومه مطالعه ده پاغي کې دوا آیاتونه مونږه مکمل کړل، الحمدلله رب العالمین او الرحمن الرحیم. نن زمونږه زیر درس آیت دی مالک یوم الدین، او چې ترجمه ده چې الله چې کوم دی هغه مالک دی د رزي د جزا او سزا، یا د رزي د بدلی چې کوم رز ده د هغه مالک دی. دا چې کوم دوا آیاتونه مونږ ووی او نن دریم آیت وایو. په دې دریواړو آیاتونو کې د اسلام درې بنیادی عقاید بیان شوي دي، او هغه بنیادی عقاید څه دي؟ لومبه بنیادی عقیده د اسلام دا توحید، د الله یووالی، الله یو ګڼل. ظاهره ده په دې کې اختلاف هغه نشته چې توحید نور چې دا څومره مسایل او څونه معارف دي نو هغه بیا د دې توحید نه راوتي. د دې توحید ذکر وشو الحمدلله رب العالمین، او شروع کې ویلی شو چې دا سورت فاتحه دا د انسان د زړه د کومینا راوتی یو आवाज دی چې هغه د الله باره کې انسان چې کنه د عقل او فهم هغه عمر ته ورسی، او د د سره دو سیزونه صحیح، نمبر 1 زړه او نمبر 2 دماغ، دل اور عقل، او دې دوه ته حکمت وای. نو چې کم کس هغه د حکمت مالک دی نو د هغه د زړه د دننه نه چې به کوم آواز روزي هغې کې به لومبۍ خبرې چې الحمدلله رب العالمین، د الله توحید ته، د الله یووالي ته، دې ته به د انسان آپ سے آپ رسائی کیږي. خو هغه کوم ځای کې هغه انسان دی، خو هغه د قرآن شریف ویلې نه دی، خو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم پیژني نه. خو دا چې په دې کائنات کې د الله تعالی دا کوم نعمتونه دي په دې چې کله هغه نظر اچي د هغه ذهن به بالاخر الله تعالی طرف ته منتقل کیږي. نو دا دی توحید. د دې توحید بیا دوی سي توحید علمی چې انسان په ذهن فکر عقیده کې توحید، او نمبر 2 دی توحید عملی، د انسان په عمل کې بیا توحید. او عمل چې کوم دی هغه بیا په دوه کې دی، انفرادي عمل او اجتماعي عمل. انفرادي عمل نه څه مراد دی؟ زما چې کومه زندگی تیریږي چې پای کې زه د الله تعالی د حکم هغه پوره پابند شم، مطلب زه د هغه یو پابند شم، د هغه یو الله پابند یم. خو که زه پکې د شیطان پیرویم کوم، د معاشري د رسم و رواج پیرویم پکې هغه کوم، او نور سیزونو پیروي کوم، نو دا گویا کې زما د عمل د یو د پاره نه دی، دا 5 شپږو د پاره د عمل دی. نو چې کله د عمل د انسان صرف د یو الله د پاره شي نو ته موږ وایو چې دا گویا کې توحید عملی انفرادي زندګۍ کې. او اجتماعي توحید څه دی؟ اجتماعي توحید دا دی چې د ځمکه د الله ده، نو په دې باندې به د الله نظام قایم وي. چې کوم ځای د الله نظام قایم نه دی دا د الله نه په بغاوت باندې دا نظام هغه مبني دی، او د یو مؤمن لومبۍ ذمه داري دا ده چې د بغاوت دا نظام ختم کړي او د الله نظام عدل راوړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په جزیره نما عرب کې هغې څه وکړله؟ هغې دا وکړه چې په جزیره نما عرب باندې د شیطان د حکمرانۍ په ځای باندې او د جاهلیت د حکمرانۍ په ځای باندې د الله او د قرآن نظام عدل قایم کو، او بیا هغه فوجونه هغه بار ووتل او هلته هم د الله د نظام عدل د قیام هغه جدوجهد شروع کړم. نو دا دی توحید عملی. نو توحید علمی چې انسان په عقیده کې توحید، نمبر 2 توحید عملی په عمل کې توحید، بیا توحید عملی بیا په 2 کې تقسیم کې، توحید د انفرادي زندگی کې او توحید په اجتماعي زندگی کې. ها دویمه چې کومه بنیادی عقیده دا د لومبۍ عقیده شوه توحید، او دا په الحمدلله رب العالمین کې رااله. دویمه عقیده د اسلام دا رسالت، یعنی په نبی او په رسول باندې ایمان راوړل. هغه په دې دویم آیت کې بیان شوی د الرحمن الرحیم، او هغې ته لږ غونته کې غور و فکر کول غواړي نو هله انسان بیا دغه نتیجې ته وررسي. او هغه داسې ده
چې ګوره انسان چې کله ګوري نو هغه بېشماره نعمتونه دي چې د هغې نه هغه استفاده کوي د الله. دا سترګې د الله نعمت، دا لاس د الله نعمت. د چا چې سترګې نی هغه ډېر هم یو هټه کټه انسان دی نو هغه به په دې صحت باندې هغه څه کې به سترګې نشته، هغه څه ویني نه. نو د دې خو قدر هغې کس سره دی چې د کوم کس سترګې نشته نه تپوس وکړي چې سترګې څونه لوی دولت څونه لوی نعمت دی. نو دغه شان د خپې لاس د الله نعمت، پیسه ټکه د الله تعالی نعمت، دا ګیر چاپېر دا څومره چې خوراکونه د انواع او اقسام د الله نعمت، اولاد د الله نعمت. نو هر څیز چې ګورئ تاسو د الله تعالی نعمت په هغه ښکاري. خو تاسو لږ سوچ وکړئ چې د ټولو نه عظیم نعمت څه څیز دی. دا چې څونه نعمتونه لیست تاسو جوړ کړئ په دې کې د ټولو نه عظیم نعمت به کوم یوي؟ هغه دی یو څیز یو چې که چېرې هغه وي نو دا نور ټول نعمتونه دي، او که چېرې هغه نی نو بیا په دنیا کې یو نعمت نشته، هر نعمت بیا مصیبت دی. او د هغې نعمت نوم دی نعمت هدایت. ما سره صحت دی، نعمت دی، خو که چېرې هدایت را سره نی په دې صحت به بدماشۍ کوم، په دې صحت باندې به چې کوم دی نو هغه د الله قانون به ماتوم، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې نافرماني به پرې کوم. نو دا صحت زما لپاره گویا کې د دوزخ ته رتلو ذریعه جوړه شوه. ما سره دولت دی، دولت، خو که چېرې د دولت سره هدایت نی دا به بیا د قارون دولتي، دا به بیا جهنم ته ما رسوي. نو تاسو وګورئ چې کم سیزم د دنیا ته موږ هغه ورته نعمت وایو، هغه نعمت هغه مشروط دی په دې شرط سره چې دې سره هدایت وي. نو الله که هدایت نی یو نعمت په دنیا کې نعمت نشته، هر یو سیز به گویا کې چې کوم دی نو هغه انسان هغه خرابې ته بوځي. مولانا رومي الفاظ دي، مطلب د هغې دا دی چې وی دا چې یو کس دی هغه ته بادشاهت میلو شي، بادشاهت، نو وی دا ګورې نعمت مه ګڼئ، دا مصیبت ګڼئ چې که چېرته دې سره د سره هغه هدایت ونه خو به دا بادشاهت به بیا د الله په عدالت کې به سروخرو کوي. خو که چېرته دا بادشاهت و هدایت ورسره نه و بیا اصل د دغه پنده د پانسۍ چې کوم دی نو هغه دا ده، دا به د ده مرین هغه تاویږي به. نو اوس دا چې کوم هدایت دا نعمت دی دا الله مونږ ته د چا په ذریعه راکوي؟ د پیغمبر په ذریعه. ګورئ اوس هغې توحید ته بیا راشئ. الله اوس دا چې الله دی د هغې الله دوه صفات ولګوئ. یو صفت د الله دا دی چې هغه کله انسانان پیدا کړو نو د هغې د هدایت انتظام یې وکړو. خو دا چې د هدایت انتظام یې وکړو نو دا الله تعالی داسې ونه کړي چې که نه په خپله راځي او هر یو کس ته وایي چې ما وپېژنې زه الله یم. د هغه انتظام هغه څنګه کوي؟ پیغمبران را لیږي. د پیغمبرانو په ذریعه باندې پیغمبران یې راولېږي، هغې ته کتابونه صحیفې ورته ورکړله، هغې گویا کې د الله تعالی تعارف خلکو سره وکړو نو انسانانو ته هدایت میلو شو. نو گویا کې د الله یو صفت دی، صفت هدایت. دغې صفت هدایت ته وایي نبوت او رسالت، چې نبی او رسول راغی د الله تعالی هغه هدایت چې کوم صفت دی نو انسانانو ته هدایت یې وړه. دا یو صفت څخه. دویم صفت د الله بل صفت دی صفت عدل او انصاف، چې هغه به عدل کوي، انصاف به کوي. خو په دنیا کې مونږ ګورو هر ځای بې انصافي ده، هر ځای ظلم دی. نو دا ځکه دی چې د دې دنیا دا دارالامتحان دی، په دې کې الله تعالی یو مهلت هر انسان ته ورکړي، خو یو وخت مونږه د دې احتساب دپاره مقرر کړی دی یو هغه ورځ، په هغې ورځ به بېلاګ انصاف به وشي. هلته به بیا د چا څه ګیله شکوه به پاتې نه شي چې ګنې ما سره ظلم یا زیاتي را سره وشي. نو د الله د صفت عدل نوم دی آخرت. نو د الله د صفت هدایت نوم شو نبوت او رسالت، او چې په دې انسان ایمان وروړي نو هغې ته وایي ایمان بالرساله. او د الله تعالی د صفت عدل هغه نوم شو آخرت او قیامت، او چې انسان په دې باندې ایمان لري نو هغې ته وایي ایمان بالآخره. نو گویا کې د هغې توحید دا دوه کلوریز چې تاسو هغه واخلئ، یو د هدایت د الله صفت او د هغې مظهر د رسالت او نبوت، او بل خوا د الله صفت عدل دی او د هغې مظهر دی هغه آخرت. نو دا چې الرحمن الرحیم دی چې الله تعالی د خپل صفت رحمت او مهربانۍ ذکر وکړو چې وی هغه الله چې کوم دی هغه د خپل رحمت او مهرباني دا بس یو ټاټه مارتا هوا یو سمندر یو به یو د خپل رحمت هغه. نو الله څه وکړله؟ هغه د هغه عظیم رحمت او عظیم مهرباني هغه کومه یوه ده؟ هغه د هدایت. اوس دا تاسو وګورئ سورة الرحمن، هلته دا خبره به نوره واضحه شي. الرحمن علم القرآن. الرحمن
او ما غ لفظ راغی الله تعالی د انتهایی رحم مظاهره وکړه، انتهایی مهرباني، انتهایی عنایت وکړو په انسان باندې. آیت ختم شو. الله وکړه څه؟ دا د سیسی ذکر کیږي چې الله تعالی ورته د رحمان راوسته چې دا ما یو سمندر د خپل رحمت او د مهربانۍ. نور پسې جواب راغی علم القرآن، الله چې کوم دی هغه قرآن وښو انسان ته، او دا قرآن سیسی دی هغه هدایت دی. نو گویا کې د الله د صفت رحمت هغه مظهر چې کوم دی هغه دی قرآن، او قرآن څه چیز دی هغه کې هدایت پروت دی. چې که چېرې دا انسان ته پته نی نو بس د دنیا هغه سره که څومره دولت دی نو هم غرق دی، سره که ذهانت دی نو هم هغه غرق دی، سره که بادشاهت دی نو هم هغه غرق دی، سره که څومره ملکیت دی د هر څیز سره د بظاهر چې ورته موږ نعمتونه وایو هر نعمت سره انسان هغه غرق دی. که چېرې د سره نعمت هدایت نی نو هغه نعمت هدایت چې کوم دی نو هغه گویا کې الله د رسولانو په زیره رالیږي. نو دا چې کوم الرحمن الرحیم وینو په دې کې هغه راغی چې الله تعالی د نبوت او رسالت سلسله جاری کړه، د هغه عظیمه مهرباني او رحمت چې انسانانو ته ورسېدو. هسې خو ډېر دي نعمتونه، په هغې کې بنیادي چې دغه هدایت دی نو هدایت انسانانو ته ورکړه. نو دویمه عقیده د انسان ایمان بالرساله. درېمه عقیده د انسان اسلام بنیادي عقیده ایمان بالآخره، په آخرت باندې ایمان. نو هغه د درېم آیت کې راغی مالک یوم الدین، هغه مالک دی الله تعالی د یوم الدین د جزا او د سزا د ورځې. نو اوس دا درې څیزونه شو، په الله باندې ایمان یا توحید الحمدلله رب العالمین. نمبر 2 په رسول او په نبی باندې ایمان یا ایمان بالرساله یا ایمان بالنبوه الرحمن الرحیم، د الله د صفت رحمت مظهر. نمبر 3 په آخرت او قیامت باندې ایمان، ایمان بالآخره، نو هغه راغی په مالک یوم الدین کې. دا درې واړه ایمانیات چې راوځي کې دي ته ایمانیات ثلاثه، درې ایمانیات بنیادی عقاید د اسلام چې کوم دي نو چې په قرآن کې او په حدیث کې بار بار بیان شوي دي نو هغه دا دي. اوس راشه مالک یوم الدین، د دې چې دا کومه خبره د آخرت حوالې سره اوس هغه روانه ده چې الله تعالی مالک دی د جزا او سزا د ورځې. نو یو خو مونږ دا ووایو چې کوم هغه بنیادي عقاید دي، درې بنیادي عقاید، نو دا آخرت او قیامت دا د هغې بنیادي عقاید یو حصه ده. ٹھیک شو. نمبر 2 د اسلام چې کوم نظام تربیت دی، نظام تعلیم و تربیت، د هغې بنیادي حصه د ایمان بالآخرت دی. که چېرې دا نی نو هغه نظام تربیت نیمګړی دی. او هغه څه دی؟ د اسلام هغه چې کوم نظام تربیت دی هغه یو طرف ته خو انسان ته دا وایي چې ګوره ته د الله نافرماني اخر ولې کې، ته ګورې نه دا څومره نعمتونه د هغه پتا دي، دا څومره احسانات یې پتا باندې دي، څومره چې خیر دی نو هغه الله تعالی تا دپاره هغه دې دنیا ته هغه راولېږه. او د هغې خیر که ته وګورې نو مختلف شکلونه دي، یو نه دی د خوراک په شکل کې تا ته هغه نعمت هغه راولېږه، د اولاد په شکل کې تا هغه نعمت راولېږه، او بیا ګیر چاپېرچل چې ستا غوږونو ته ښایسته اوازونه پکار وي د هغې انتظام یې ته دلته وکړه، ستا سترګو ښایسته تصویرونه کتل غوښتل هغه یې ته الله تعالی دلته انتظام وکړه، تا ته د تندې یو تکلیف به راته د هغې انتظام ته الله تعالی وکړه، ستا ته د لوږې انتظام الله تعالی وکړو. نو وی ګیر چاپېره خو دسترخوان دی چې هغه غوړېدلې، نو آخر ته د هغه نافرماني څنګه کې په کار خدای چې ته چې کوم راوړې هغه د هغه په گویا کې لاندې ورته د خپل سر د پوره وجود ورته هغه کېدی. دا په مثبت طریقه باندې یو کس سمجاول چې ګوره هغه خیر دی، سراپا خیر دی، هغه تا سره ستا خیرخواه دی، هغه تا سره ښېګړه کوي، تا باندې عنایتونه کوي، ته هغه ته جوکه وشوه. دا د مثبت طریقه دې ته وایي ایمان بالله. او دویمه دا چې که چېرې ته راه راست ته نه راځې، که چېرې ته بیا هم دغه شانتې کوږې، که بیا هم ته نافرمانه یې، که بیا هم ته باغي، نو بیا ورته ځان تیار کا. نو دغه منفي بنیاد چې کو، نو د مثبت بنیاد ته وایي ایمان بالله چې بیا الله ته راشه، الله ستا خیرخواه دی. او دا چې کوم منفي بنیاد دی دې ته وایي ایمان بالآخره. یو ماشوم چې ماشوم د هغه چې کوم تربیت یې هغه هم په دې دوو طریقو کېږي. د هغې امتحان دی او مور ورته وایي که په امتحان کې پاس شوې وی بس دا بازار ته به ځو چې کوم سایکل ستا خوښ هغه به ورته اخلم، دا ورته مثبت بنیاد دی. او پلار ورته څه وي چې وګورې که فیل شوې نو دا لخته چې کوم ده نو په دې به ستا ته آواز وکړم. نو پلار ورته هغه خبره وکړه چې هغې ته هغه گویا کې د زورنې انداز دی، او مور ورته چې کوم ده په بل انداز کې وکړه. نو دا خبره په قرآن کې راغلې چې کوم پیغمبران راځي او د هغې کوم طریقې تربیت دی، نو هغه یو طرف ته خو خلکو ته هغه ډراوه ورکوي، وارننګ ورته ورکوي، بل طرف ته هغې ته وایي چې تاسو دپاره دومره نعمتونه دي د الله طرفه. نو شپږمه سپاره کې د آیت دی سورت
نساء کې چې رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. وی دا رسولان چې مونږ مغه را لېږو مبشرین دی بشارت او خوشخبری ورکړي چې کم کسان الله ته جوکو شو هغې دپاره نعمتونه باغونه دي، و منذرین او کم کس باغیان شوي وي هغې دپاره وګورئ هغه اور دي. نو دواړه طریقې راغلي، یو دا ده چې تبشیر طریقه د بشارت او خوشخبری، او بل د انذار ده چې هغه کس ته یو یره ورته ورکړي، تخفیف یو خوف ورته هغه ورکړي. نو د پیغمبرانو هم ګویا کې دغه هغه طریقو. نو دا چې کوم د آخرت باندې کوم ایمان دی، کوم چې د مالک یوم الدین حوالې ځای خبر راځي، نو هغه ګویا کې د اسلام د نظام تربیت هم یو ډېره اهم حصه ده. اوس د مالک لفظ ته تاسو راشئ. مالک عام لفظ دی، مونږه پښتو کې اردو کې هغه استعمالیږي، مطلب یو کس دی هغه څه اختیارمند دی، د څه څیز هغه سره اختیار یې ته مونږ وایو چې دا کس دی د هغې هغه مالک دی. په قرآن کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم خلی مبارک نه چې قل لا املک لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. اے نبی صلی الله علیه وسلم دې ته ووایه چې زه خپل ځان دپاره څه نفع نقصان نشم را پیدا کولی، هغه چې بس الله تعالی ما لپاره لیکلي نو هغه به راځي. مطلب دا زما لا املکو، ما سره د دې څه اختیار نشته چې زه په خپل حساب سره د هر څه ځان ته هغه راجمع کوم. د هر څه گویا کې د الله تعالی اختیار دی. دغه شان د دې دا مالک لفظ میم لام کاف د دې یو ملک یعنی هغه څیز په څه باندې چې انسان ته اختیار حاصلي هغه دی ملک. قل اللهم مالک الملک، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. دغه شان بیا اوس یو لفظ راځي میم لام کاف د لام د زیر سره ملکون، او یو راځي د لام د ځان سره زبر سره ملکون. دا ملکون چې ملکون هغه بادشاه ته وایي، او د هغې جمع د ملوک. قرآن شریف کې راځي ان الملوک اذا دخلوا قریة افسدوها، ملوک بادشاهان. او ملک هغه یو بادشاه چې وقال الملک ائتوني بی، سورت یوسف کې راځي چې بادشاه وي چې هغه کس ماته یوسف علیه السلام هغه ماته راولې بادشاه دا وي. او دا چې کله د لام باندې تاسو زبر ولکئ ملکن، نو هغه بیا فرښتې ته وي، او د هغې جمع بیا د ملایکه. د ملکن فرښتې دغه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژبې مبارکه نه وي قل لا اقول لکم ولا اقول لكم انی ملک. او زه تاسو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه تاسو ته دام نه یم چې زه ګنې څه فرښته یم، زه انسان یم، بشر یم، فرښته هغه نه یم. نو مالک هغه اختیار والا. دا چې کوم اختیار او ملکیت دی که چېرې انسان د دې سوچ هغه حفاظت ونه کړي نو دا ګورې غټ شیطنت پیدا کړي د انسان په دماغو کې. او په دنیا کې چې دا څومره شیطنتونه شوي دي د هغې بنیاد چې کوم دی نو هغه دا دی. ګورئ اوس درېیمه سپاره ده سورت بقره. الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه، وی هغه کس په حال باندې تا هغه ورکړي چې هغه د حضرت ابراهیم علیه السلام سره د هغه د رب باره کې په جګړه و، حجت یې ورسره کو. او دا ولې ورسره کو؟ دا د نمرود بادشاه ذکر شي. نمرود بادشاه د حضرت ابراهیم علیه السلام سره اوس د هغه مکالمه د ابراهیم علیه السلام سره په جګړه دی. او دا ولې وي دا دومره زړه ورته څه څیز ورکړه، دا دونه همت ورته څه څیز ورکړه چې د الله جلیل القدر پیغمبر سره دی لګیا دی باس مباحثه کوي. ان آتاه الله الملک، دا ځکه چې سره بادشاهت و، سره ملکیت و، هغه ملکیت په بنیاد باندې په هغه کې دومره غرور پیدا شو، دونه تکبر پکې پیدا شو، دونه پکې رعونت پیدا شو، دونه پکې خودسری پیدا شوه، دونه پکې انانیت پیدا شو چې د وخت پیغمبر مقابلې ته هغه ودرېد. او چې کله هغه سوال و جواب کوم رواني نو هغې کې ورته هغه وایي چې ابراهیم علیه السلام ورته د رب حوالې سره خبره شروع کړي نو هغه څه وایي انا احیی و امید، وی دا ژوند او مرګ دا خو زه ورکولی شم. مطلب دا اختیار خو زما هم نه، دا صرف ستا د رب خو هغه نه دی. نو گویا کې دا ملکیت چې کوم دی که چېرې د دې څیز پوره حفاظت ونه کړی شي دا د انسان دپاره یو ډېر لوی پوټینشل ډینجر، یو مخفي خطره ده چې د هغې نه چې کوم دی نو څومره د انسان سره وس طاقت هغه راځي نو دومره گویا کې هغه د الله تعالی مقابلې ته راځي. دا د نمرود خبره. فرعون 15مه سپاره کې الیس لی ملک مصر، وی چې کله د حضرت موسی علیه السلام په مخالفت کې کله فرعون خپل قوم ته تقریر کو نو وی چې الیس لی ملک مصر، وی دا مصر دا ملک دا ملکیت او بادشاهت دا د موسی علیه السلام دی که زما دی؟ او زما دی. الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجری من تحتی، او دا چې کوم د پاشې کوم نظام دی هغه نظام هر څه ټول زما په اختیار کې دی، زه د هغې مالک یم، مختار یم. الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجری من تحتی. نو گویا کې فرعون هم دلته کې د ملکیت په هغه بنیاد او د اختیار په بنیاد باندې گویا کې د وخت د پیغمبر خلاف هغه مقابلې ته راغی. قارون ته راشئ 6مه سپاره کې سورت قصص چې کله هغه ته یې قوم خلکو وي چې را تاسو رسونه مال حال دی کې د الله حق ته ادا کا، هغه څه ووایي
قال انما اوتیته علی علم عندي، هغه وی چې دا ماته دا زما چې کوم علم او ټیلنټ دی دا ماته د هغې په بنیاد ملو شوی، صرف دا نه چې کنې دا ماته الله راکړه. اخر وی زما ما کوم څه وکړه نو ما کوم څه صلاحیت او څه کیپیبلیټي وه زما هغې په بنیاد باندې ماته هغه څیز هغه ملو شوی. دا خو ګوره یو ذهن دی چې دی د هغه چې کوم ملکیت او اختیار و د هغې حفاظت یې ونه کړی شي، هغې دی چې کوم دی نو انحراف ته ضلالت ته لاړه. اوس هغه مثبت ذهن ته وګورئ چې کله هغه ته د دې صحیح احساس وي چې دا ما سره چې کوم دي دا خو چند روزه دي چې زما په امانت کې الله راکړي، حقیقت کې خو زه د دې مالک هغه نه یم. نو چې کله حضرت سلیمان علیه السلام ته د هغه په هغه شاګردانو کې یو کس د ملکې سبا هغه تخت راوړي د 1500 کیلومیټر فاصله کې راوړي او په څونه وخت کې راوړي آنګ چپک نه وي. او چې سلیمان علیه السلام دا کمال وکتو چې یعنې دا خو د هغه شاګرد دی هغه دا کمال کوي، سلیمان علیه السلام به څونه کمال مالک وي. نو هغې څه ووي چې کله یې هغه ته وکتل فلما راها مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني اكفر ام اشکر. وی چې سلیمان هم چې هغې ته وکتل نو هغوی دا زما د رب فضل دی په ما باندې چې ګوره داسې شاګردان زما ماته راکړي. نو مطلب چې هغه هر یو څیز هغه منسوب کړه الله تعالی طرف ته چې دا زما کمال نه دی اصل کې دا د الله دی، هغه دا هر څه وکړل. او دا خبره بیا د حضرت ذوالقرنین رحمه الله باره کې په صورت کهف کې راځي 14 باره کې چې کله هغه دیوال جوړ کو د هغه فتوحات دي، خو یو ډېر لوی عالمي سطح باندې هغه فتوحات دي. خو قرآن شریف د یو ډېر خدا ترس او د یو ډېر نیک او پارسا او متقي بادشاه په حیثیت باندې هغه ذکر کوي. نو چې کله هغه بیا هغه دیوال دغه کو هغه اته کمپلینټ شو چې دا جوج ماجوج خلک هغه راځي او زموږ دلته فصلونه خرابوي، موږ ته نقصان راسي، نو که چېرې دلته کې تاسو موږ ته یو دیوال جوړ کړو نو هغه دیوال هر څه ورته هغه برابر کړل او چې هر څه برابر شي نو بیا هغه ووتي. دا الفاظ هم قرآن نقل کړي چې قال هذا رحمة من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دکا وکان وعد ربي حقا. هغه وی چې دا ګورې ټول کرم او رحمت دا زما د رب دی، دا ګورې زما څه کمال نه دی. کیدی شي دا سبا یو داسې سیلی باران به راشي دا هر څه ختم کي. نو که چېرته رب ته منظور وي دا څیز به دغه شانتې باقي وپاسې کو، رب ته منظور نو بس هر څه به هغه ختم وي. نو ګویا کې دا هغه خلک دي چې دی وي چې دا موږ سره د کوم څیز اختیار مالکان یو دا سره کې هر څه د الله دي او موږ ته چې کوم دی یو امانت په طور راکړی. او هغه بل ګروپ ما چې یاد کړ نو هغوی ګورې دا چې کوم ملکیت دا یا دا اختیار دا دغه دی نو دی هغې په یو بل ډګر باندې په یو بل رخ باندې ور واچول. دا خبره سعدی شیراز علیه الرحمه کوي چې این امانت چند روزه نزد ماست در حقیقت مالک هر شی خداست. وی دا ما ساته سره چې څومره که 1 روپۍ ده که 1 ارب ده، این امانت چند روزه نزد ماست، ما سره خدا تا سره چې د 100 ورځو لپاره دی. در حقیقت مالک هر شی خداست، اصل کې مالک خو هغه الله دی. په دې باندې زه چې کوم دی نو دغه شوم دونه ما سره یو کس فرض کړه چې 10 لک روپۍ کېښودې وي زه سوات ته ځم دا باندې 15 میاشتې پس کړم هغه ما ځان سره کېښودې او په هغې باندې په ما کې غرور تکبر راغی چې 10 لک روپۍ دي را سره. وایي دا خو ستا دي نه او تا سره پردی پیسې دي، په پردو پیسو باندې څوک دا دونه غرور او تکبر کې. نو ګویا کې دلته کې هر یو انسان سره چې څه دي ګورې پردي دي هغه هر څه حقیقت کې د الله دي. او مولانا رومي وایي چې فتنه تست ای پر طاووسیت کشتراکت باید و قدوسیت. وستا اصل فتنه چې کوم د صاحب وجود کې دنه هغه شیطان چې کوم ناست دی هغه بړکوي شي اصل چیز دی پرې طاووسیت هغه تا کې د طاووس دا وزر دی ځکه چې طاووس کې اته ګوري خپل وجود کې اته پکې ښایسته څیز وزر ښکاره شي د دې وزر بیا هغه د هغې هغه پروجیکشن کوي هغه دکاوه کوي هغه ښایي ټولو ته په ځنګل کې هغه د خپل وزر راسې راخور کړي نو چې راخور کړي د دشمنانو پې نظر شي چې دونه ښایسته وزر دی ده سره نو بس څه نه سي دشمن راشي په باندې هغه اټیک وکړي. نو یې ګورې دغه څیز هغه دپاره نو چې څنګه یو ملکیت باره کې انسان دا وي چې نه دا هر څوک هغه زما دي او د هغې په بنیاد تکبر شروع کړي نو اخر کې د الله تعالی کوړه پې راځي څنګه چې د دې طاووس والا معامله ده. نو فتنه تست ای پرې طاووسیت وایي ستا اصل فتنه چې کوم دی ستا اصل مصیبت هغه د تا کې د طاووس دا وزر دی. نو په مونږ کې د طاووس وزر ایسي که ما ته څه منصب حاصل شي دا زما طاووس هغه وزر شي، که ما سره څه پیسه ټکر راله دا زما طاووس هغه وزر دی، که ما کې بل څه ټیلنټ راغی طاووس وزر دی. بس په هغې باندې به زه بیا په خلکو باندې خپل ځان به چې کوم دی هغه بر حسابو نو زما لپاره به مصیبت جوړېږي. نو فتنه تست ای پرې طاووسیت کشتراکت باید و قدوسیت وی د دې په بنیاد باندې انسان بیا د الله مقابلې ته راځي. کشتراکت دا شرک چې کوم دی شرک دا فرعون کسی چیز پیدا کړ
هغه وایي دا هر څه خو ما سره هم شته دی، هر څه خو دا نه چې کوم صرف هغه خدای سره دي. نو که دا څیزونه د سره نه وي دا ملکیت، دا خناس پر د په دماغو کې نو پیدا شي. نو په دې کې چې دا شرک والا دغه پیدا شو د الله په مقابله کې چې راغی، نو هغه د عارضي څیزونه د وکتل، د دې صحیح فهمت حاصل. نو کش تراکت باید و قدوسیت او خپل ځان دونه پاکباز ګڼي چې بھائی ما کې خو څه غلطي او څه خامي هغه نشي کېدی، زه خو بالکل پرفیکټ یم، هغه مکمل یم. دا چې کوم د انسان ملکیت دی، اوس په دې آیت کې وایي که نه چې مالک یوم الدین، د جزا او سزا د ورځې مالک هغه الله دی. مالکه دې نه دې خبرې ته رازور ولې ورکړه؟ وی دا ځکه چې دا دلته کې دا انسان دا نقطه نظر غلط شي، دا عمل غلط شي. دا ولې د ده په زړه په د عقل باندې پرده راشي، دا پرده پسې څیز راولي، دا د ده را جبلي نفساني خواهشات دي چې دا څیز خو زما دی، حقیقت کې هغه د دغه نه، دغه جبلي خواهشات او دا ټونه دغه چې دي د هغې په بنیاد باندې پرده راشي، هغه ځان مالک ګڼي. الله تعالی وایي چې ده ته به د حقیقت هله پته لګي چې دا پوره ملکیت د ده نه زه واپس راکاږم. وی بیا به څه پرده پاتې شي نه په دماغو، د ده په زړه به څه پرده پاتې شي، هر یو څیز به هلته مخامخ ده به قیامت ورځ ده. نو د قیامت پر ورځ باندې چې مالک یوم الدین هلته مالک صرف او صرف هغه الله دی. وی ایله صحیح تصویر به انسان مخې ته راشي. اوس فرعون ته چې څه ښکارېدل نو هغه په سترګو باندې خو چې کوم د بادشاه ته پرده وه، هلته پکې هغه څیز بالکل اوټه ښکارېده. دغه شان د دنیا سی چاته هغه حاصل شي، دی په بنیاد باندې ته داری یو څیز هغوی وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے. ناصر ہوتا بالکل چې کوم دی نو هغه مولانا رومی می نماید نور نارو نار نور ورنه دنیا کې بوده دارالغرور. مولانا رومی وی چې دلته کې په دې دنیا کې می نماید دکھائی دیتا ہے، می نماید نور نار، دلته چې کوم نور دی حقیقت کې تا ته به نار اور ښکاره شي، ځکه چې پردې پرتې دي. و نار نور، او چې کوم نور نار دی اور دی نقصان دی ابر ته نور پر ښکاره شي. ورنه دنیا کې بوده دارالغرور. او دا ځکه چې الله ویلي چې دا خو د دوکې سامان دی دا دنیا، دا سونه دا دوکې خو به تا ته ملاویږي به، خو که تا سره د قرآن او حدیث هغه روحاني نظري بیا به ته چې کوم دی انسان بیا په دې باندې دوکه هغه نه خوري. نو گویا کې مالک یوم الدین هغه د جزا او سزا د ورځې مالک دی. په هغه ورځ باندې به د هر چا نه هغه ملکیت او اختیار به راکاږلی شي. دی چې د هغه په سترګو کومې پردې ورچولې وي، د هغه دا نقطه نظر یې کوم غلط کړو، هڅه به یې له صحیح څیز مخې ته ښکاره شي. هم دا د مولانا رومي ډېر ښایسته الفاظ دي. کدنی د انسان بس دی رواني نو وی چې حرص دنیا رفت و چشمش تیز شد، چشم او روشن که چون خونریز شد. حرص دنیا رفت، وی دې نه مخکې د دنیا هغه حرص و، هغه حرص د ده په زړه په دماغو پردې جوړوي، د ته حقیقت ښکارېده نه. اوس چې کله د ځنکدن وخت د پته ولګی چې بس اوس روان یم د دنیا نه، اوس دین هر څه زمانه ګوتو نه هغه ووتل. وی چې د حرص دا پرده ترې لر شوه، و چشمش تیز شد، وی اوس د نظر کار وکړه، اوس د نظر هغه تیز شو. چشم او روشن که چون خورېز شد، وی خو دا سترګې چې کوم دی دا رڼا دغه شان دی هغه بار راولي، دومره رڼا پکې اته. او همدا خبره په صورت قاف کې راغلی شپږویشتمه سپاره کې چې وی هلته کې دا کوم کسانو ته به دا اصل حقیقت ښکاره شي. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وی چې ته دې نه مخکې په غفلت کې پروت وې، نن د غفلت هغه پرده مونږ ستا مخې نه هغه اوچته کړه، اصل حقیقت تا ته مخې ته راغی. او آخري نکته علامه اقبال په خپل کتاب بال جبریل کې دا چې کوم د روس لینن د هغه ذکر یې کړی دی چې لینن خدا کے حضور میں چې هغه کله د الله مخې ته هغه حاضر شو، هغه احساسات یې کړي. نو هغه هلته وایي چې اے انفس و آفاق میں پیدا تیری آیات، حق یہ ہے کہ ہے زندہ و پائندہ تیری ذات. وی هلته کې چې هغه د هر څه ولیدله نو لینن چې هغه دلته د الله د هستی منکر و، هلته الهغه د دې خبرې هغه اقرار وکړ. میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے کہ نہیں ہے، ہر دم متغیر تے خیرت کے نظریات. نو لینن وی چې زمونږ د عقل خو به هر طرف ته به هغه تاوېده، نو د عقل خو مونږ ته ته پرېنهودو، صحیح سوچ ته هغه پرېنهودو. نه چې عقل اقبال وی چې عقل عیار ہے سو بیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم. وی عقل چې کوم دی هغه شل قسمه رنګونه بدلی، تا ته به هر یو څیز بل شان ښیي.
عشق بیچاره نه ملا ہے نه زاهد نه حکیم وي عشق کم دی هغه اوړي راوړي نه اچي یو څه هغه کم ټارګټ نو بس خپل ټارګټ پسې هغه خبره هغه شانته رواني نو گویا کې دا لین نو چې الته کې هغه ورسي نو الته کې دا الله په حضور هغه چې او خدا په مونږ باندې غټه پرده پر سترګو باندې پرته کنه او انسان که ساينس وي او که فلسفه دغه وي دا سيزونه د انسان مسله حل کوي نه اصل مسله زمونږ جوکا تو زمون خیال داو چې نه اصل حقیقت هغه مونږ مخې ته راغلی نو د قیامت پرز باندې به گویا کې الله تعالی به دا ملکیت او دا اختیار چې د انسان سره د به واپس راکاږي د سترګو نه هغه پردې به هغه لرې شي په صحیح صورت او په شکل باندې مخې ته د الله تعالی راشي اخیری لفظ په دې کې دی یوم الدین هغه مالک دی یوم الدین د دین مالک دی بس مختصر خبره کوم سبب یا رستو بل نشس کې بوګو ان شاء الله ګوره دا دین لفظ دین دال یا او نون دانا یا دینو نو دین یو لفظ جوړیږي دینن ایو دی دینن دین او دین دوه الفاظ قران کې راغلي دین خو مونږه وایو دا دین دین په عربی کې هغه قرسته وایي قرسته اوس بنیادی چې کوم هغه سه حرفي ماده چې کوم نه 3 لیټر روټ دال یا او نون هغه د دواړو د قرزم دال یا نون دی او هغه د دې دین د هغې دال یا نون دی منځ کې پکې قدر مشترک څه دی ګورې دا چې کوم دین دی دین د دې بنیادي معنی ده بدلې څه مطلب شو ما یو کار وکړو هغه کار بس د الله سره ولیکلی شو او بیا زما د وفات نه بس قیامت قائم شو فرض کړئ چې په دې کې 1500 کاله تیر شو زما هغه عمل محفوظ دی هغه عمل د قیامت پر ورځ د هغې بدلې ما ته واپس را لوټه وکړه ما ته هغه څیزه را واپس کړه یعنې چې د غیب شوي نه و هغه پروت و نو دا واپسي چې کوم دا واپسي دا د دین په هغې بنیادي ما جزا او سزا بدله دا واپسې مفهوم به قرض کې هم پروت دی یعنې قرض څه ته وایي بهی دا پیسې ما دې ته ورکړې دا به واپس دی ما ته راکړي دا هغه قرض دی نو هغه بنیادي دا وجه ده چې د دې دواړو دپاره یو بس صرف د یو د پاسې زبر راوسته بل د پاسې هغه ځینن دینن او دینن او دا چې کوم دین دی دین او چې دا ما وایي چې د دې بنیادي معنی د هغه بدله نو تاسو به ګورئ په قرآن او حدیث کې او په عربۍ کې چې یو لفظ داسې هغه راشي او د هغه به یو بنیادي معنی خو د هغې بنیادي معنونه به بیا نورې معنی هم د هغې جوړېږي لکه اوس ګوره دې دین ته تاسو وګورئ بدله ها دا بدله چې کوم دا د څه خبرې یعنی دا سوال پیدا چې دا بدله به ورکړي دا څه خبرې به ورکوي نو دا د دې خبرې به ورکوي چې الله تعالی یو دلته کې یو نصاب یې ورکړی یو نصاب یې ورکړو یا یو شریعت یې ورکړو چې د دې شریعت هغه پیروي پکار ده نو گویا کې دین به معنی د شریعت او د نصاب او د ضابطې هغه دویمه معنی شوه ٹھیک ہے ها درېمه ده دا چې کوم سی ورکړي وو دې باره کې وي چې تاسو به دې به تاسو فرمانبرداري کوئ اوس ځینې کسانو فرمانبرداري وکړه او ځینې کسانو نافرماني وکړه نو چې دا چې کوم فرمانبردار دي دې دپاره بدله ده د نیکۍ دې لپاره جزا ده او دا چې کوم نافرمانه شو دې لپاره سزا ده نو گویا کې دین بدله د بدلې نه د ضابطې معنی راوته چې یو ضابطه یو نصاب یو کورس یې هغه ورکړو یو شریعت یې ورکړو بیا د هغې باره کې ویلو چې دې به تاسو فرمانبرداري کوئ چې فرمانبرداري وکړه چا ونه کړه نو دا فرمانبرداري او اطاعت دا هم د دین په معنی کې شامل شو ښه دا چا ورکړي بلکې تاسو یو سکول فرض کړئ چې یو سکول دی او هلته کې یو سټوډنټ دی او هغه سټوډنټ ته چې کوم دی نو یو انعام به میلاویږي دا انعام ورته چې دی پاس شي څه شي ورته میلاو شو دا ځکه چې دی د یو کورس نه تېر شه هغه کورس د ویلي و د هغې فرمانبرداري کړې وه دا ورته چا د دې ویلي دا چې کوم د دې هغه پرنسپل دی هغه ورته دا ویلي نو ګویا کې د پاسه چې کوم یو مقتدر یو لوی مالک هغه ناست دی نو نمبر 1 معنا د هغې شوه نو هغه دی الله چې الله ناست دی او اصل کې هغه یو قانون جوړ کړه هغه یو ضابطه جوړه کړه او هغه قانون او ضابطه بیا انسانانو ته ورکړه انسانانو ته وایي چې د دې فرمانبرداري به کوې هغې نه پس چې فرمانبرداري وکړه د هغې دپاره چې کوم دی نو هغه جزا ده چا نافرماني وکړه دا څلور معنی شوي جو ہے نمبر 1 هغه اتھارټي چا چې اصول ورکو هغه دی الله نمبر 2 کوم اصول ورکو کوم ضابطه کوم نصاب ورکو بمانت طریقہ شریعت نو بس شریعت په معنا کې کوم دونه غدین استعمال شو نمبر 3 به ویلی چې د دې دا چې سیتا سو نصاب درکې د دې بګوري پیروي کوي فرمانبرداري به کوي نو دین به معنی فرمامده الا لله الدین الخالص سورۃ زمر کی 30 سپارہ کې آگاہ خبردار شه فرمانبرداری ګوره الله تعالی خالصه فرمانبرداری غواړي
کنه لګه پکې د شیطانی او نور پکې د الله نه غوړ خالص نه شو هغه په یو وبراله نو الا لله الدين الخالص نو دا دین دلته کې کوی فرمان بازارې په مفهوم کې په اتلسمه سی بارا کې سورۃ نور کې الته چې کله د بدکارۍ سزا دغه کیږي نو وی چې هغه ته تاسو کوړې ورکوي ولا تاخذکم بهما رافه فی دین الله او دا الله په قانون کې چې دا قانون په دی باندې اوس کوم دنو د دې انطباق په هغه کیږي اپلای کیږي به وی په دی باندې مسد رحم او سترس به هغه نه خوري نو الته کې کوی کې دین هغه به معنی قانون به معنی شریعت به معنی نصاب هغه دغه استعمال شي او دا سلورمه معنی چې بدلا جزاء او سزا خدای چې د آخرت ترس چې کوم لکه څنګه دلته کې مالک یوم الدین چې هغه د جزاء او سزا ده رضی هغه مالک دی د الله تعالی نه دعا ده چې هغه زمونږ په زړه کې زمونږ په دماغو کې د آخرت او د قیامت حواله سره صحیح تصور کیږي په دې باندې زمونږ ایمان نور مغه مضبوط کی او دا غسیدي چې دنیا کې مونږ پر آخرت ساتي او د الله تعالی په پوره فرمان برداري او په پوره بندګۍ کې باغ مونږه ټیک ټاک بساتی الله دې ماته او تاسو دې بیش از بیش توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين جزاك الله